جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې تاسو کتې شئ مونږ راغلي یو د اوڅو ته دلته کې یو کارکن احتشام صاحب لا هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو او چې کوم د هغوی د پلار نیکه د وختو راغلی په زړه کې د انسانیت جذبه ده ای حوالې سره به ترې نه تپوسونه کوو. جی که مونږ راغلي یو د اوڅو ته دا د 400 روډ باندې واقع یو علاقه ده. د هغه ځای یو ډیر بهترین سماجي شخصیت مونږ سره موجود دی چې په زړه کې خدای خدمت جذبه لري. احتشام ته خپل مکمل تعارف وکړئ. زه خو احتشام د دوزو د ناکای تاڼۍ شاته اوسېږم، میوړو کلي کې میوړه کلي کې اوسېږم. ستاسو په زړه کې ماشاءالله یو ډیره د انسانیت جذبه ده، خدایي خدمت جذبه لري. ستاسو مخکې یو څو ورځې وړاندې مونږ ته یو ویډیو مخې ته راغلی ده، تاسو سره رابطه وکړه، هغې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ جی بس اصل کې خدا داسې یو خبره وه چې مونږ په میډیا کته دا یو د مظلوم اواز و چا هم نه اوچتولو. په هر حال بیا ډېرو ملګرو ماته ویلي چې یاره دا اواز تاسو اوچت کوئ، بیا دا اواز مو اوچت کو. په هر حال ما دې ټولو سیاسي مشرانو ته دا ریکویسټ هم وکړو چې راځئ چې یو شو چې دا مسله د حل شي. ډېرو ملګرو پکې رابطې وکړې، راله ما سره یې ناستې وشوې، ډېر له اوس هم رابطې کوي. دا एकदम کوم چې دا پرکواریت شروع دی د ډیر وخت نه، ستاسو په زړه کې دا څنګه راوچت شو چې دې باره کې زه خپل اواز راوچت کم او کسان ځان سره ملګري کم؟ اصل کې داسې ده چې فرقې او دا خو به ترې لرې کړو د منځ نه، او ټول یو پاکستان دی، یو پښتونخوا ده. نور دا کم چې کم سنیان دي او شیعګان دي، په کار مونږ ټولو پښتنو له ده چې راپاسي او یو د خیر کار پکې وکړي او دا جنګ دی دا ختم کړي. زما دغه فیل دی. څنګه به دا ختم کړي شي؟ هیڅ مشکل نه ده چې ټول پښتانه راپاسي په اتفاق سره، او ډېرې غټې غټې مسلې په جرګه حل شوي دي. به هر حال کم چې زمونږ ایجنسۍ دي آرمی ده، خاص کر زما دی ته دا خواست دی چې راځئ او مونږ به خدمت کوو، مونږ به ولاړ یو دې خبرې اترې ته او چې دا مسله ده حل شو. بل ډېر درانه درانه مشران شته په دې پښتونخوا کې، غټې غټې جرګې شوي دي. دا د هغوی مخکې وړه خبره ده، خو چې راپاسي او خپله لار اختیار کړي سیده. په اسلام کې دا فرقواریت شته دی؟ په زمونږ په اسلام کې خو الله پاک دا ویلي چې لکه که یو غیر دینه می لکه مسلم نی، نو دا نشته دی چې په یو غیر دینه انسان باندې سنی راپاسي او ظلم دی کوي، ولې چې دا ټول یو د خدای پیداوار دی، یو مخلوق دی. په چنار کې چې دا اوس کوم صورتحال روان دی، عوام له څه پیغام ورکول غواړئ؟ عوام له خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې ټول راپاسئ، دا کم چې دې غاړه دغه د دغې لیکې نه دې غاړه دي، او راپاسئ چې یو ټیم جوړ کړو او مشران پکې شي او ټول راپاسو او دا مسله د حل کړو. ولې چې نن په دی ده او سار په مونږ ده، نو مونږ خو دا نه غواړو چې زمونږ په ملک کې د یو انتشار او فتنې دي، مزید دا مسله ختمه شي. مخکې دپاره تاسو څه لایحه عمل تیار کړی دی؟ زما خو خپله دا سوچ دی چې ټول دا سیاسي چې کوم جماعتونه دي دې ټولو ته مې دا خواست دی، خاص کر وزیر اعلی صاحب ته، کور کمانډر ته مې دا خواست دی، څونه چې سیاسي خلک دي جماعتونه دي چې راپاسئ او دې کې یو منډه تړله وکړو. به هر حال ما مخکې ویډیو کې هم ویلي، اوس هم ویم چې زما د وس مطابق څه خرچه مي که د ګاډي او که د هر یو شي نو هغه خرچې ته زه تیار یم او راپاسئ چې دا خبره پوره من ختمه کړو په جرګه او د پښتو چې څه کلچر دی چې په هغه طریقه یې ختمه کړو. کم خلک چې تاسو سره ملاوېدل غواړي، کومه طریقې باندې تاسو سره رابطه کولی شي؟ اصل کې خو ما نمبر هم بله ویډیو کې شیر کړی خپل، او زما خو ځای معلوم دی 400 روډ باندې ناکای تاڼۍ شاته میړو کلی ورته وایي. دلته زما کور هم د اجرم ده، هر ټایم هغه سړی راتلی شي چې کوم د خیر کار
په دې کې غواړي یو کردار پکې ادا کوي. نو ما خو مخکې ویلي چې زه هر رنګه خرچې ته تیار یم، خو چې راپاسي خلک چې ټول یو شو مشران چې دا مسله ده چې حل شي. جی کتونکو تاسو د احتشام صاحب خبرې واورېدې. دوی د دې خلاف اواز اوچتول غواړي، کوم چې دا فرقه واریت شروع دی، کوم چې دا انتشار پیدا دی په دې پاکستان کې. دوی عوامو ته هم مطالبه کوي چې ما سره یو شی حکومت او دفاعي ادارو ته هم وي چې موږ سره یو شی راځي، د دوی ملاتړ جوړ شي، دوی به ستاسو ملاتړ جوړ شي او د دې باره کې څه یو بهترین اقدام اوچت کړی شي. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل، پیام خیبر، پیښور.